بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږه د ارشاد الصرف 40 نمبر درس دی. په نن درس کې به مونږه باب اول صرف کبیر فعل امر غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله عمده قدا فعل امر غایب مجهول گردان چې کوم زمونږ دلته لیکلی دی د نه مخکې درس کې مونږ کړو د امر غایب معلوم نم امر غایب مجهول جوړ کو صرف علامت مضارع لم پیش ورکو اخیری حرف نه مخکې حرف لم زبر ورکو بس صرف دا تبدیلیم پکې راوسته نو د معلوم نه مجهول شو. اوس په مونږه په دې کې تاکید پیدا کوو زور به پکې پیدا کوو دې کې به قوت پیدا کوو نو هغې دپاره به مونږه نون تاکید ثقیله استعمالو. نو دا یاد وساتئ نون تاکید ثقیله د گردان په 14 صیغو کې لګي او نون تاکید خفیفه د گردان په 8 صیغو کې لګي. نو مونږ به اوس د ټولو صیغو سره دا نون تاکید ثقیله اول لګو. دا ثقیله به اوس مونږ د گردان سره ولګو او دې کې یاد وساتئ دا نون تاکید چې دی دا نون تاکید ثقیله دا همیشه زبر سره وي خو چې کله د ده نه مخکې د دې نون تاکید ثقیله نه مخکې الف وي که نه نو بیا به په دې نون تاکید ثقیله زیر راځي د دې الف د وجې نه به په دې نون تاکید ثقیله باندې زیر راځي. بله خبره دا نون تاکید ثقیله چې دی د ده نه چې مخکې حرف باندې جزم وي نو د دې نون تاکید ثقیله د وجې په دې کم حرف چې جزم وي په هغه به زبر راځي. ټیک شوه. درېیمه خبره چې کله دا نون تاکید ثقیله د ده نه مخکې الف او واو وي واو ساکن وي نو دا نون تاکید ثقیله به دا الف او واو ساکن ختمی دا به دوانه ختمی. نو دلته کې به انشاءالله زمونږ ښه او بله خبره چې کله د نون تاکید ثقیله بس دقه دومره دی بس کافي ده. د دې نون تاکید ثقیله نه مخکې چې نون ضمیر راشي نون ضمیر دا جمع مؤنث والا نون نو د دې دواړو یو بل سره میلاوېدل ګران وي نو د دې دواړو په منځ کې د فصل دپاره د جدایي دپاره یو الف راشي د دې الف نوم دی الف فاصل الف فاصل فصل جدائی والا الف چې د دې نون مؤنث او د دې نون تاکید ثقیله په منځ کې جدائی راوسته نو دې الف ته الف فاصل وای او دا الف همیشه دپاره د نون ضمیر سره ملاو راځي د دې نون ضمیر د نون سره دې ځای کې د الف ولګي او دا نون ثقیله ته رستو لګي خو بیا به د دې نون ثقیله باندې زیر راځي. ٹھیک شوه. نو دا څو ضروري خبرې وې پکې اوس به انشاءالله مونږ دې سره نون تاکید لیضرب معنا ده پکار دی چې هغه یو سړی ووهلی شي او دې سره چې مونږ نون ثقیله لګو نو ما تاسو ته دلته ووي چې کله نون ثقیله نه مخکې حرف باندې جزم وي د دې نون ثقیله د وجې نه به په دې مخکې حرف باندې زبر راځي نو دلته په دې با باندې جزم دی اوس به پې زبر ولګو. نو لیضرب معنا ده پکار دی چې هغه یو سړی ووهلی شي پکار دی چې یو سړی ووهلی شي. اوس چې ورسره نون ثقیله ولګې نو نون ثقیله معنا ده خامخا یا ضرور به ضرور نو اوس به ته وایې لیضربن پکار دی چې یو سړی خامخا ووهلی شي پکار ده د دې لام امر معنا ده پکار ده چې هغه یو سړی خامخا یا ضرور به ضرور ووهلی شي. ٹھیک شوه. لیضربن پکار دی چې یو سړی خامخا ووهلی شي. اوس په دلته کې لیضربا دی لیضربا معنا ده پکار دی چې هغه یو دواړه سړي ووهلی شي پکار دی چې دواړه سړي ووهلی شي دې سره نون ثقیله ولګوه نون ثقیله او تاسو ته ما دلته کې قاعده وویله چې دا نون ثقیله همیشه زبر سره خو که د دې نون ثقیله نه مخکې الف راشي نو په دې نون ثقیله به زیر راځي نو لیضربا کې دا الف دی د ده نه پس دا نون ثقیله راغی نو اوس په دې نون ثقیله زیر راشي. لیضربان معنا ده پکار دی چې هغه دواړه سړي خامخا ووهلی شي پکار ده چې هغه دواړه سړي خامخا ووهلی شي پکار دی چې دواړه سړي خامخا ووهلی شي. لیضربو معنا ده پکار دی چې ټول سړي ووهلی شي نو ما تاسو ته دلته قاعده وویله چې کله د دې نون دې کې مونږ تاکید پیدا کوو نو د نون ثقیله نه مخکې چې الف او واو وي نو د دې نون ثقیله د وجې به دا الف او واو ختمیږي نو دلته کې دې کې لیضربو کې آخره کې دا الف او واو دی نو اوس په د نون ثقیله د وجې مونږ دا الف او واو ختم کړو نو دا به شي لیضربن معنا پکار دی چې ټول سړي خامخا ووهلی شي پکار ده چې هغه
ټول سړي خامخا خامخا یا ضرور به ضرور خامخا ووهلی شي پکار دی چې ټول سړي خامخا ووهلی شي لیضربن لیضربان لیضربن لیضربن لیضربان لیضربن لیضربن پکار دی چې هغه یو سړی خامخا ووهلی شي لیضربان پکار دی چې دواړه سړي خامخا ووهلی شي لیضربن پکار دی چې ټول سړي خامخا ووهلی شي اوس د مؤنث غایب صیغو لراځي لتضرب معنا را پکار دی چې هغه یوه ښځه ووهلی شي اوس چې دې سره موږ نون ثقیله لګو نو ما تاسو ته قاعده ویلې چې ګورئ د نون ثقیله نه مخکې جزم وي نو بس زبر کېږي نو لتضربن معنا را پکار دی چې هغه یوه ښځه خامخا ووهلی شي لتضربا دی دې سره به نون ثقیله ولګې تاکید پکې پیدا کا او د دې نون ثقیله نه مخکې د الف دی نو د دې الف د وجې په دې نون ثقیله زیر راغی پکار ده چې هغه دواړه ښځې خامخا ووهلی شي لیضربن لیضربن سره چې کله موږ نون ثقیله لګو نو د دې دا نون ضمیر دی ما تاسو ته دلته قاعده وویله چې کله نون ضمیر او نون ثقیله یو ځای شي نو د دې دواړو یو بل سره نه لګي نو په منځ کې یو فاصل راشي یو الف راشي یا دا درېمګړی وي دا فیصله وکړي دته وایي ته په خپل ځای اوسه دته وایي ته په خپل ځای اوسه زه به پکې په منځ کې راشم نو دې نون ضمیر سره به مونږ یو الف ولګو یو الف هم ولګو دا او نون ثقیله به په خپل ځای راشي نو د لیضربن نه مونږ څه جوړ کړه لیضربنان معنا ده پکار ده چې هغه ټولې ښځې خامخا ووهلی شي ٹھیک شوه لیضرب معنا ده پکار دی چې زه ووهلی شم دې کې به زه نون ثقیله ورسره ولګوم تاکید به پیدا کړم او دا قاعده ده چې نون ثقیله نه مخکې جزم یا به زبر کېږي نو لیضربن معنا ده پکار دی چې زه خامخا ووهلی شم او لنضرب دې سره لنضرب معنا پکار دی چې مونږ ووهلی شو نو دې سره به نون ثقیله ولګې لنضربن معنا ده پکار دی چې مونږ خامخا ووهلی شو پکار دی چې مونږ خامخا ووهلی شو نو لیضرب لیضربا لیضربو لتضرب لتضربا لیضربنا لیضرب لنضرب اوس دې سره زه نورې ثقیله لګوم لیضربن لیضربان لیضربن لتضربن لتضربان لیضربنان لیضربن لنضربن نو مونږه دا امر غایب مجهول نه امر غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله جوړ کړ نو د دې په آخره کې صرف نون ثقیله ولګوه او معنی کې به خامخا دا یا ضرور به ضرور دا لفظ ملاو کې ورسره نو دا زمونږ سره د امر غایب مجهول مؤکد بانون تاکید ثقیله ګرځانو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام